دا هلکا پی کې 27 تحصیل مندن ویلیج کونسل سوراټو ناظم غفران الله سره د خپل خاندان او یارانو دوستانو د انفي مستفی شو او په پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین کې د شمولیت اعلان وکړو. په غریزه علاقه شاړي کې را جوړ شمولیتي تقریب کې سابقه ایم شیر اکبر خان، حاجی فاروق خان، شهزاد اکبر خان، سابقه ناظم سربلن خان، غفور احمد او شیر افسرونه علاوه نوې شامل شوي کسانو ګډون کړي. راغلي میلمنو نوې شامل شوي کسانو ته د فاټې ټوپې په سر کړې ورته د سابقه وزیر اعلی پرویز خان خټک په قافله کې په شمولیت هرکلي وې. تقریب ته د هتاف فوخ مشرانو وې چې سابقه ایم شیر اکبر خان په خپل وخت کې ریکارډ ترقیاتي کارونه کړي او کو الله د ځل بیا اقتدار ورکو نه پاتې کارونه به هم کوي. هغوی زیاته کړه چې په مندن کې کور په کور بجلی د کوګانه کوزنه وګې پورې روډ نه وګې نه خانه ډېرې پورې روډ د نادر او پاسپورت دفترونه د بجلی پیډرې او ګریډ سټیشن د سابقه ایم شیر اکبر خان د لاس نښې دي. هغوی وویل چې را روان حکومت د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین دی او موږ به په صوبه کې د مخکې په شان ترقیاتي کارونه کوو. ما د نیشنل پارټۍ نه پارلیمنټیرین کې شیر اکبر خان جی سره شمولیت کو سره د خپل خاندان او د انپی مستفی شما. زه سیکرټري د نیشنل پارټۍ د تنظیم او ویلیج ون اعلان کوم شیر اکبر خان سره کاغه په اره پارټۍ کې چې زما بچي به د قیامت تر ورځې زما خاندان زما اهل عیال د سره وي ان شاء الله تعالی. دا چیرمن سے وہ او دا هغه سره چې څونه مرګري رالو او په پی ټی آی پارلیمنټیرین کې اعلان وکړ هغې ته په خیراله او ویلکم کوم او دا باور ورکوم چې تاسو به خپل فیصله چرته هم ستومانه نه شئ. د هغې مین وجه دا ده چې دلته دا ټول مشران ناست دي، ځوانان هم ناست دي چې په لاره ګودر په یو داسې ځای کې به تاسو ته څوک دا ونه وایي چې یاره ستاسو مشر هغه غل دی، ډاکو دی، غلط کار یې کړی دی. نو زه تاسو ته د پی ټي آی بونیر د طرفه په خیرالی وایم او ویلکم ورته کوم او دا باور درته در کوم چې تاسو په دې خپله فیصله ستومانه نه شئ. چیرمن صاحب خبره وکړه چې څه به کېږي مخې ته. نو زمونږ او ستا دلته ورورولي پاتې شوې ده، ستا تعلق زما د والد صاحب سره، زما د ترونو سره، زما د خاندان سره، زما د نیکه سره دې سره پاتې شوی دی او د الله رحم دی چې کم کلي ته ځو او کمې علاقې ته ځو نو په دنګه غړی ځو چې په هر ځای کې ځو کار هم کړی دی او داسې کار هم کړی دی چې غریبو خلکو ته هم پیدا ورکړی ده او د هغې حق هم راوړی دی او هغې ته هم لګولی دی. نو د الله رحم دی چې څوم وي هغه به ستاسو وي. دلته چې مونږ ګورو زما په خیال په 2004 کې دې غر ته بجلي را رسېدلې ده او روډ ورته ای دی لا تر اوسه پورې خراب دی. صرف دې خبرې ته سوچ وکړئ. ځوانان دلته ناست دي او مشران هم ناست دي. دا درته هم وایم چې دا پیسې مونږ لګولي دي، دا مونږ څه په سواړی کې ځمکه نه ده خرڅه کړې چې کوم سمي به یې خبره وکړه یا غفور خبره وکړه یا نورو مشرانو خبره وکړه یا محمد عثمان الله خبره وکړه. دا پیسې مونږ لګولي دي، دا ستاسو پیسې دي او مونږ راوړي دي او په هغې کې مونږ په امانت کې خیانت نه دی کړی. هغه هم راوړي دي او تاسو ته هم لګولي دي خو خلکو هغه پیسې په غلط ځای کې لګولي دي. نو آیا زه ستاسو نه دا تپوس کوم تاسو چې دا ووټ ورکوئ ګواهي ورکوئ او دا طاقت چې راغلی دی دا کار چې شوی دی دا ستاسو په ووټ راغلی دا په بل څه نه راغلی. نو تاسو چې دا ګواهي ورکوئ چې یاره دې ممبر له مونږ دا اختیار ورکو او هغه سبا غلاګانې کوي او تاسو ته پته وي نو وخت په آخرت پې تاسو ذمواري او که نه هغه صحیح کار وکړو نو هم په وخت په آخرت په پای کار خیر کې ستاسو یو غټ لوی کردار چې یاره هغې ښه کار وکړو. مشرانو مختلف خلک به راځي په مختلف انداز کې به راځي او په پیپ په ټینکۍ او په لاره په کوڅه به هم دوکه کوي خو تپوس پتې کوئ چې زما بچي ته اسپتال پکار دی. اپور به یې ناست دی کته د اسپتال حل وینئ، د توتالۍ د هسپتال حل وینئ، د روډونو حالات وینئ، د بجلۍ حالات وینئ، ورسره د کویانو او د اوبو حالات وینئ. د دې څوک ذموار دي؟ د دې ذموار هغه خلک دی چې چا ووټ اخیستی دی. د صوبې د طرفه په دې حلاکه کې ټک کار نه دی شوی. کو تاسو د سورا اګاره روډ ګورئ 35 سال بعد جوړ شو. 35 سال څه عمر لري. بیا کو ستاسو مین روډ دی اوس چې راتلم ستاسو د دې روډ کال نه دی شوی خو تاسو ته مخامخ ډنډي کوټ ته د هغې روډ وینئ
په 3 میاشتې کې جوړ شوی دی او زه څوک دې مات صرف دې دا ستاسو علاقه ده رنډیکوټ کې هم ستاسو خپل خپلوان دي تاسو یو بل غم خادلی دی او هغه 2 کیلومتره روډ په 2 میاشتې کې جوړ شوی دی او مجال شته کو څوک مات کی ان پی والا ورپسې راغلي مختلفو پاټو والا ورپسې راغلي دي او ما ورته ویلي دي چې دا ته مات کارونه دي د امازو د پیډر خبره وکړه دلته د بجلی مسله ده د بجلی مسله ده یا نوره مسله ده نو هغې ته پیسې ایستل د پیډر پیسې ایستل دام زمونږ د طرفه شوي دي خو دلته سکولونه جوړ شوي دي خو بیا پکې چاټک کار نه دی کړی خبرې ډېرې زیاتې دي چې ستاسو سره وکړم خو زمونږ دا پارټي هم جوړه شوې ده د هغې مین منشور دا دی چې دا د غریبو خلکو دپاره جوړه شوې ده خو پرویز خټک تېر شوي صحت کارت کې 10 لکه روپۍ وې نو دا د پرویز خټک تلاسه دي خو په سکولونو کې 80,000 خلک هغه برتي کړی دی دا د پرویز خټک تلاسه دی ستاسو نه تپوس کوم یو تن پکې په سفارش برتي شوی دی په NTS یې برتي کړي دي خو داسې هسپتالونو ته 200 ډاکټران ورکړي دي خو د غریبو خلکو دپاره یې ورکړي دي خو پټوارخانه یې صحیح کړې ده نو د غریبو خلکو دپاره یې صحیح کړې ده پوستانه یې صحیح کړې ده د غریبو خلکو دپاره یې صحیح کړې ده خو دا پارټي هم جوړه شوې ده دا د غریبو خلکو دپاره جوړه شوې ده نو زه تاسو ټولو ته وایم چې راشئ دا غریب خلک په دې پارټۍ ته راځي غلط سړی او مالدار سړی او کرپ سړی دې پارټۍ ته نشي راتلی ځکه چې د دې پارټۍ بنیاد د غریبو خلکو دی د غریبو خلکو د مفادو دپاره دی چې یاره دا شاړي بچې د دې مضافاتو بچې هغه مخې ته لاړ شي او هغه ته هم په پېښور کې تعلیم حاصل کړي او په پېښور کې علاج وکړي په اسلام آباد کې علاج وکړي نو دا پارټي چې د دې بنیاد دا کړی چې یاره د غریبو خلکو بچي رامخکې شي او د علاقه مخې ته لاړ شي نو مشرانو تاسو ته راغلي یو څنګه چې غفرالله ناظم صاحب اعلان وکړو یا زما دې بل مشر اعلان وکړو یا دې بل رور اعلان وکړو دا مې امید دی چې انشاءالله د PTIP دا منشور به دې مخې ته وړي او په دې علاقه کې به دا ټول ایجنډا مخې ته کړي او انشاءالله پر روان الیکشن کې به دا 3 صوبایي او یو قومي نشست به دا د PTIP او انشاءالله په بونیر کې به دا پارټي ډېره مخې ته ځي او ټول بونیر به انشاءالله PTIP ځکه چې د غریبو خلکو د اواز او د خبره چې کی هغه صرف دا پارټي کوي او زمونږ د پارټۍ دا منشور دی کو محمود خان دی کو پرویز خټک دی دا پارټي جوړه کړې د دې غریبو خلکو دپاره جوړه کړې ده چې دلته د سکول جوړ شي دلته د هسپتال جوړ شي دلته د دفترې جوړې شي دلته د روډ جوړ شي خو دلته دا خلک نه غواړي چې د دې علاقې خلک ته مخې ته لاړ شي چې دلته هسپتال جوړ شو دلته روډ جوړ شو نو دا ستاسو هغه غلامي نه ختمول غواړي نو راپاسې به خلکو مشرانو او دا علاقه به بدلوئ دا نن چې موږ سره غفران الله کاکا د ANP نه مستعفي شو او په پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټري کې موږ ته د شمولیت اعلان وکړو انشاءالله زه دا باور ورکوم چې دوی به د خپله فیصله باندې هېڅ چېرې پیمانه نه شي او انشاءالله د دوی به کټي او زموږ به ځمکه وي ورونو دغسې روزانه غونډه کېږي شمولیتونه کېږي پرویز خټک صاحب یو نوې پارټي جوړه کړې ده چې په هغې کې MNA صاحب منډه تړه شروع کړې ده او ټول بونیر باندې انشاءالله لږ ټیم کې قبضه واچوله خو زه تاسو ته ووایم دا ما چې کومه خبره وکړه چې بونیر باندې MNA صاحب څنګه قبضه واچوله او دا نن چې غفران الله په MNA صاحب او په پرویز خټک صاحب باندې کوم اعتماد وکړو نو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده او انشاءالله دغسې په وروسته پروګرامونه کېږي او په پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټرین کې به دا خلک راځي او شمولیت پکې ډېرې خبرې نه کوم مشران ناست دي هغه بل د یو مشر خبره کړله جماعت اسلامي والا زیرشاه باچا وویل خو لږ د سپیکر کې ګډوډ و دې صحیح وانه اورېده هغه دا خبره کوله چې په بونیر کې نادرخانه کو او بیا د نادرخانه کله وروسته شیر اکبر دی نو ولکه نو موږ خو به تا پورې ډډې نه ګرو چې دا ته به موږ پورې ډډې ګرې او تا ته دا خبره کومه چې دا شیر اکبر خانې ولې ګټي خو دې خلکو په اعتماد کړي نه ځکه یې ګټي که نه او د خلکو په باوري او ځان هر ورد در ته هر غریب ته
ځان یې رسول دی که نیمه شپه ده که ورځ ده که چا ورته ټلیفون کړلی نو هم تللی نو تاسې چل کړلی که صرف میک راوالي او دا وایي چې شیر اکبر دی شیر اکبر دی شیر اکبر دی د شیر اکبر خان خو په ټول بونیر کې بجلي خواره کړله هسپتالونه یې جوړ کړو روډونه یې خواره کړو دې پله وګوره دا ماضي پیډر ته وګوره دا دې پله د صحت دفتر ته وګوره په دې امبېله کې د نادره دفتر ته وګوره او دا بله چې په سواړی کې مونږ د بیرون رزول ته کې نو هغه دفتر به راولوي انشاءالله دې منځڼ ته راوړي د شیر اکبر خان چې کوم کارونه کړلي هغه دلته چا نه دي کړي او مونږ ورسره ښه کلک ولاړ یو